أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا فإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. سورة توبہ 58 نمبر آیت. په دې آیت کې هم د منافقین علامات ذکر کیږي. الله تعالی وی ومنهم اباظ بد منافقینو کې من هغه څوک دی یلمزک چې عیب لګي پتا باندې. نبی علیہ السلام ته پتا باندې عیب لګي، الزام لګي په صدقات مبارک صدقو کې. صدقو مبارک کې دوی الزام د سي راځي چې فإن اوتو کورته چې دوی ته من هر دی صدقو د مال نه رزون دي خوشاله. به د نبی علیہ السلام صفاتونه او تعریفونه کوي چې دا خسړې دي. وإن لم يعطوا او کورک نکړه شي د صدقونه منها کور نکړه شي د منافقین ته منها د مال نه اذا هم يسقطون ناس بدوی غصه. دې څنګه کې د دوی د الزام صورت په دې طریقه باندې جوړیږي چې دوی وایي چې نبی عليه السلام انصاف عادلانه نعوذ بالله نه دی چې چاله خوښ شي غل صدقو مال ورکړي د چاله چې خوښ نه ورکړي ولا چاله ډیر ورکړي چاله کم ورکړي. دا الزام د منافقینو په نبی عليه السلام باندې کاوه. اوله خبره دا د په دې ځکه کې صدقې نه کوم قسم مال مراد دي. عام نفلي خیراتونه دي مراد دي کنه دین فرض چې کوم دي زکات او عشر دي مراد دي. نو د اکثر علماء رائے ده چې دې ځکه کې د صدقې نه مراد عام صدقې دي مراد دي کاغذ زکات او عشر او عام نفلي صدقې د فرض نه علاوه نفلي اصل خیراتونه. او دویم قول دا چې نه د ذکین کې د صدقونه هم مراد او زکات او شرط مراد دی نفلی ته نه دی مراد. نو دوه احتمال شته. لدې په سره چې کوم دا لفظ صدقې چې کله په قران کې ذکر شي امام قرطبي رحمه الله وایي چې کله دا مطلق ذکر شي خواته سنخه دلیل موجود نه چې د دې نه مراد خیراتونه واخستې شي نو ودغه ټین کې بدینه خامخه زکات او شربت مراد کیږي. او کړه دې خو دلیل موجود چې ردین د مراد زکات او عشر واخسته عام صدقه واخسته شي بیا د عام صدقه خسته کېږي. یو دلیل موجود نه ونه بیا د ډایرکټ زکات او عشر به خسته کېږي. زکات او عشر د فرض عیني د نفلی نه. نو په دغه حواله سره هم دلته کې د دې مراد چې کوم د زکات او عشر کې دي چې ځکه خاص دلیل په دې معنی نشته چې د دې د نفلی خیراتونه مراد شي فرض دې مراد نه. لفظ صدقې چې کله په قران کې استعمال شي تفسیر قرطبي د معنا مطابق دغه طریقه شو. که مطلق ونه دینه مراد زکات او عشر داخله که مطلق نو بیا د مراد عام خیراتونه اخلا. لیکن دا لفظ په حدیثو کې هم استعمالېږي. حدیثو کې هم راځي لفظ صدقې. نو الته کله په معنا د زکات کله په معنا د عشر کله په معنا د خیراتونو کله په معنا د نیکی سره هم راځي. په حدیثو کې چې صدقه لفظ استعمالېږي په معنا د نیکی سره هم راځي. دغه خپل مثالونه د خپل ځګنه کو بیا راشي. لیکن سوال لدی خبرې جوړیږي چې منافقین خو مسلمانان نه دي. د اسلام نه بهر خلک دي. په اسلام اعتراضونه کوي، په نبی عليه السلام اعتراضونه کوي. مخکې علامات را روان دي. مخکې تاسو واوریدل چې دوی کافران دي. د دوی هیڅ قسم صدقات او خیرات قبليږي نه ځکه چې دوی ایمان نه لري. نو دغه آیاتونه معلومه شو چې دا خلک مسلمان نه دي. او سوال لدی خبره ده چې آیا کړه دینه مراد زکات او عشر واغسته چې زکات او عشر کافر ته ورکول څنګه دي؟ جایز دي کنه جایز دي؟ او ردی الزام خبره طریقه باندې چې کله نبی عليه السلام به ورکو او ډیر به نه خوشاله بشو چې کله به ورنکو یا به کم ورکو د خپل مقدار نه چې دوی به سمره غوښتو دوی د مرزي نه بکامو دسی بکام نو خو دوی د مطالبه او د مرزي نه بکامو. نو بیا به الزام لگاو دا دین خو معلومیږي چې د کافرانو زکات او عشر ورکړل شوی دی. نو د دې حل څه دی؟ حالانکه شرعي مسله دا ده چې زکات او عشر کافرانو ته ورکول نه جایز دي. داغه تفصیلی جواب دا دی کم چې تفسیر بیان القرآن ذکر کړی دی چې کړه دینه مراد عام صدقې واغسل چې زکات او عشر نه عامي چې یعنی که زکات او عشر پکې هم راشي عام خیراتونه پکې هم شامل شي په عام معنی باندې هم استعمالېږي لفظ صدقې بیا خو اعتراض پاتې نه دی چې هغه ته په عام خیراتونه ورکړل کېدو. او دا حدیث نم ثابت دی چې په عام ادیان والو باندې تاسو خیراتونه کولای شئ کوي پی
دا خو ټیک ته جایز کافر باندې عام خیراتونه کولی شي کم چې فرض عین نه نو سوال به حل شو خو ګردې نه مراد زکات او عشر شي نو بیان قرآن والا وایي چې بیا ردې طریقه د سیده چې دې خلکو ظاهرا ځان مسلمانان خودلې وو د مسلمانۍ دعوی کړي او دوی به منځونه هم کول اگر چې ناراسته منځونه به کول خو منځونه به کول نو هغه علامه ردی خبرې و چې مسلمان خو دی ظاهري علامه دې خلکو په جهادونو کې هم ساغستره لکه وو تدوی روانو په لار کې واپس په دغه کې به احزابو کې هم دغه شی وګو دغه شان د کتابو کې هم سب دوی روان شو لیکن د ګرمۍ د وجنه او د لریواري د هغې د رومیانو طاقت د وجنه بیا پاتې شو او باکثري جنگونو کې ردی جاسوسان به ضرور تلل جنگ د بدل اگر چې هغه جهاد نه کاو لیکن مسلمانانو قوت اندازه لګول او د هغه صحیح رپورټ کافرانو ته ورکو د لپاره به امتل نو ښکارا شکل ظاهري حکم دی مسلمانای شو اوس باطنی خو چاته معلوم نه و چې د باطنی څنګه دی نو شرعي مسالم دغه وجه بظاهر بس بروسه وکي زکات او عشر ولا ورکي او باطن خو الله تسپار لای شوی دی نو دغه طریقه ته ملاوي دو او دریم جواب بیان قرآن والا دا کړی دی چې منافقین او ښکارا ځان مسلمانان خودلې نو الله تعالی هم د هغې د پاره د حکمت په تقاضا باندې حکم دا لګول چې زکات او عشر ولا ورکول شي په ابتدا د اسلام کې وروسته دا حکم بیا ختم شو او د چا چې کفر ثابت شو هغه ته زکات او عشر نه ملاوي دې ځکه کې احسن کلام والا دا مسله لیکلې ده چې د دې آیات نه اشاره د خبره معلومه شو چې په دین باندې عمل کول د پاره د حاصلولو د دنیا چې دنیا حاصله کی کار د دین روان کړي دی لیکن غټي وی دنیا او نه تر دنیا کړي دی نو دا علامه د منافقت او دا منافقت تبه چې کله په دین باندې عمل کوي او د دین کار کوي نو پنیت ته ثواب باندې به چې الله راضي شي کداغه سره نورس ته یو څه ملاوي ده نه په علاوه څه جدا څه وي لیکن په دین باندې عمل کول پنیت د دنیا ګټلو باندې دا بینه علامه د منافقت او د سر انسان خرابي گمراه کیږي او دا جرم دی الله وی لو انهم کجرته کدوی رازو راضی شوی وي ما په هغه سمانی آتاهم الله چې الله ورکړي دي کم مال دولت الله ورکړل باغې باندې دی مطمئن وي ورسوله او رسول د الله ورکړي دي الله ورکړي دي په اعتبار د فضل خپل سره خپل مهرباني سره ورکړي دي او رسول ورکړي د په اعتبار د تقسیم سره چې نبی علیہ السلام ته د مال تقسیم حواله دی چې د تقسیم کی نو د نبی علیہ السلام په تقسیم می اعتراض نه وي د الله تعالی په ورکړه باندې هم اعتراض نه وي او دوی د سی او دوی وقالو ویلی وي حسبنا الله جمل الله کافی دی جمل الله راضي نو الله چې کله موږ غواړو موږ هر شی را کولای شي خیر دغه تقسیم کې موږ ته ملاو نشو ونه رسیدو کم ورسیدو هغه څه خبره نه ده اثر کې د الله تعالی رضا موږ ته پکار ده د سی ویلی وي او بی ویلی وجه سیؤتین الله زرد جمون ته الله را کی من فضل د خپل فضل نه ورسول او رسول د الله را کی په اعتبار تقسیم سره دای ویلی وي او دې باندې ځان مطمئن کړي وي او ان الى ربنا راغبون یقینا موږ د خپل الله سره مینه کوونکیو موږ د الله پکار دي الله احکام عمل کول پکار دي جدای ویلی دا خبر بوله خبره نو دا ترغیب شو خو اخلاق ته چې ښه اخلاق خصیص دی کدی دا کار کوي د کار کې فائدہ او د دې سر تعلیم دی چې هر مسلمان لپاره کار دی چې کم سال الله ورکړي لکه هر څومره چې دی پاګې دی مطمئن خوشاله او چې کله غواړي د الله نه غواړي ناجایز تلاش نه وګدي پردو مارون تلاش نه وګدي دغه شان کې د دین د مال په سر باندې هغه مالونه او هغه سيزونه چې حقیقت کې د حقیقت نه په اسلامي حکمرانانو باندې کم چې شرعي حکمرانان دي هغه من اعتراضونه کول دا لوی جرم دی لوی ګناه ده نو دا ترغیب شو د خو اخلاق اوس په دې رستنی یاد کی د منافقینو د اعتراضونو مکمل دروازه بندول مقصود دي چې آینده کې د دوی اعتراضونه جوړ هم نشي خواره هم نشي